معزز علماء کرامو دغه اجتماع حاضرین و مسلمانان رونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت طیبه په عنوان باندې د اجتماع منعقده ده او کال په کال دلته اجتماع کیږي او ستاسو د علاقې او د وطن مشران محنت کوي د بهر نه علما راغواړي مداحین او ناتخوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغواړي او د لرې ځای نه عوام الناس هم په دې مجلس کې شرکت کوي او مقصد د اجتماع دا دی رونو چې د حضور پاک د زندګۍ نقشه مسلمان ته مخکې شي مسلمان په دې پوه شي چې د مخکل پیغمبر د څوک و څه دپاره راغلی دی عقیده څه وه اعمال یې څه اخلاق یې څه هغې له الله دومره لوی عزت او بڼایي ورکړې ده او په مسلمان د هغې تابعداري الله لازمه کړې ده د حضور پاک مشن سو مونږ به د رسول الله مبارک تابعداري څنګه کوو مونږ به د حضور پاک په مشن او په طریقه عمل څنګه کوو د دې سیرت د جلسې مقصد ګورې زما رونو دا دی دا نه دی چې صرف بس قصه وشوه او تاسو واورېده او سبا وایي چې یاره بشیرجان خو ډېره ښه ناتخواني وکړه او بیا وایي چې پلانکي مولوي صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې نه په دې به عمل کول غواړي د سیرت د جلسې مقصد د حضور پاک نقشه امت ته پیش کول دي د هغې د عقیدې د عمل او د اخلاقو چې امت په هغې عمل وکړي نو داسې بیان کول چې د پیغمبر د زندګۍ د هغه د عباداتو د هغه د اخلاقو د هغه د عقایدو نقشه امت ته پیش کړي شي او امت په عمل وکړي د داسې جلسې انعقاد هم عبادت دی خبرې هم پکې عبادت دی او اورېدل هم عبادت دی صرف دا نه چې ګنې مونږه بس دلته رالو یو جلسه وشوه اجتماع شو ډېره ښه خلک و ډېر خلک و دو دا به مقصد نه مقصد به د دې علماو په خبرو عملي مقصد به د ناتخوانانو د ناتخوانۍ اورېدلو کې د پیغمبر عظمت په ذهن کې کېنولي نو انشاءالله زمونږ مجلس به د خیر وګرځي د برکت به وګرځي او عبادت به وګرځي نو الله دې زمونږ ستاسو دا ناسته د اجتماع او دا مجلس په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي د حضور پاک سیرت د یو خاصې میاشتې سره او خاصې شپې سره تعلق نه لري الحمدلله زمونږ علماء کرام هره میاشت کې د پیغمبر سیرت بیانوي علماء کرام چې تقریرونه کوي بیانونه کوي په مدرسو کې بیانونه کوي په مقبرو کې کوي په جلسو کې کوي دی څه وایي دی د پیغمبر سیرت خلکو ته مخکې کوي د حضور پاک اخلاق خلکو ته مخکې کوي او کوشش کوي چې امت د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل وکړي دا د پیغمبر مشنو دا د صحابو مشنو الحمدلله دا د دین د حقانی علماو مشن دی زمون علما هر کال هر میاشت هر ورځ او په هر بیان کې په جمعه کې په اخترونو کې او په جنازو کې هم دقه بیانونه کوي د حضور پاک د دعوت او د پیغمبر علیه السلام د وړلې شوي دین بیان خلکو ته کول او کوشش کول چې خلک په هغې عمل وکړي الله دې په موږ تاسو له د عمل توفیق راکړي زما وروڼو زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر خو لوی شان دی امونږ ته صحابو ذکر کړی دی بلکې صحابه نه الله قرآن شریف کې ذکر کړی دی الله د پیغمبر مبارک صفات په قرآن شریف کې ذکر کړی دي په قرآن شریف کې الله پاک پیغمبر علیه السلام له ډېر لوی شان ورکړی دی او امت ته ویلي دی او صحابو ته چې تاسو به د تعظیم کوئ ګورئ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا څنګه یو بل ته آوازونه په نومونو کوئ ای فلان کې راشه ای فلان کې راشه پیغمبر ته به داسې آواز نه کوئ ټول قرآن شریف وګورئ ټول قرآن شریف د حضور پاک نوم الله غشتی دی ما چې کوم آیت لوس دی کې ما غشتی دی خو په نوم یې ورته چغه نه ده والی آواز نه دی کړی
موسیٰ علیہ السلام توی یا موسیٰ، آدم علیہ السلام توی یا آدم، نوح علیہ السلام توی یا نوح اهبط بسلام منا، عیسیٰ علیہ السلام توی یا عیسیٰ انی متوفیکا، ابراہیم علیہ السلام توی قد صدقت الرؤیا ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. خو رسول اللہ مبارک تسوی یا ایها الرسول یا ایها المزمل یا ایها المدثر، پخکل صفت و تاواز کئی. او کسوک دا بہر راغلے دے او حضور پاک تے دا دیوال نا پورے غاڑ آواز کرے دے، او خود بانڈو خلق روستو روستو بے آداب زدہ کول، نو اللہ پہ خپشوے دے و دبے و تخولے دے. ان الذین ینادونکا من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. دیوال نا پورے غاڑ چے سوک پیغمبر مبارک تا آواز کئی، آواز بے کہو یا محمدو اخرج الینا، اے محمدہ بار روزہ. اگی خود نوے دین زدکڑے و آداب بے زدکول، وی خیر دے حضور پاک تاوی غلال سمنا والا دی برور و آداب زدکی، دی آداب لا ندی پی جندلی لگ لگ با پی جنی. او بیا دا پیغمبر مخ کی چاہ تیزا خبر کردے دا اللہ پی رد کردے دے. او سوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. آواز بد پیغمبر دا آواز ننوچته ویگول، او کچا دا پیغمبر دا آواز پور تک او دا پیغمبر بے ادبی شوا دی بزان ننی خبر و اعمال بے تباہ شوی. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. دا پیغمبر مخ کی جسو پٹی خبریں کئی ٹیٹی خبریں کئی دا تقوادار خلق دے، دیل خدے جنت و رزق بہترین با اللہ ورکی. نو گورا اللہ منتوی دا آداب و خیال و ساتے، اللہ منتوی دا پیغمبر مبارک عزتو کے، دا حضور پاک عظمتو کے، اور دا پیغمبر دا مجلس آداب و خیال ساتے. پتو لگے دا کہ دا اللہ پنیز دا رسول اللہ مبارک دلوے قدرو، او پتو لگے دا کہ منتا اللہ ہو چی دا حضور پاک بڑے لوے قدر کوئے. نو دا صفت اللہ کرے دے. دا رسول اللہ مبارک پخپلم فرمائی لی دی انا سید ولد آدم یوم القیامت من غیر فخر یا ولا فخر. زد طول بنی آدم دا آدم دا اولاد سردار بیم، ما تبا طول را منڈے وی دا سفارش دا پارا وی کبر نکم یو حقیقت دا تخکارکم. او ایسوی الانبیاء آدم فمن سواہ تحت لوائی یوم القیامہ. وی پیغمبران آدم علیہ السلام نوالت عیسیٰ علیہ السلام پورے دا طول بدا قیامت پر زما دا جنڈے لاندی وی. طول وی الحمدللہ، شوق سروی الحمدللہ، دا سنا شوق سروی الحمدللہ، نور شوق سروی الحمدللہ. دا زمان دا پارا خوشحالی دا، زمان دا پیغمبر عظمت دا امت عظمت تے، دا امت لوئی دا، دا زمان دا پارا خوشحالی دا. زمارونو نمونگ مسلمانان علماء خود پیغمبر شان بیانی. خود زمارونو یو یہودی پی ایچ ڈی ڈاکٹر دا رسول اللہ متعلق یو خبر لکلے دا. مائیکل ایچ ہارٹ وطا ہوئی، مائیکل ہارٹ باندے مشہور دے، دا امریکے باشندہ دے. او دی یہودی او اگه یو کتاب لکلے دے، اگه کی سل نامور شخصیات جمع کردی دی. 1978 کے نور لسو اتاو یا کی دا کتاب چاپ شوے دے، او دا لکونو پتادات کے خرچ شوے دے. او یو مسلمان کس دے عاصم بٹ اگه پر اردو کی ترجمہ کردی دی، رومبے ترجمہ اگه کردی دی. دی کتاب کے غسل نامور شخصیات لکلی. مسلمانان یواز دے نا کہ مسلمان دے کی عیسائی دے کہ یہودی دے او کاغذ سوشلسٹ دے او کہ کمیونسٹ دے ارسوک کے دے سل شخصیات اگے لکلی. سل اگا وی دا سل شخصیات چے ماں کم لکلی دی وی دا اگا شخصیات تی کہ تاریخ بدل کردے دے. دا اغا شخصیات تی کہ دا دنیا دا تاریخ نقشے بدل کردے دا. دا اغا شخصیات تی کہ دا غین خلق متاثر دے دنیا ورپسے تلے دا. دا اغا خلق دی کہ غی پخپل وقت کی انقلاب رستے دے.
سل کسان وی نورم شته خو ما دا سل لیکلی او بیا درجمندی ورکړې ده اول نمبر څوک دی دویم نمبر څوک دی دریم نمبر څوک دی او څلورم نمبر څوک دی وی پټولو کې اول نمبر په دې باچه کې لیکي پټولو کې اول نمبر چې دنیا کې یو لوی انقلاب راوستی دی او تاریخ یې بدل کړی دی او خلکو کې انقلاب او خلک ورپسې دي د مسلمانانو پیغمبر محمد مصطفی دی صلی الله. تاسو خلک ودناست ما ته خو دا ناظم صاحب د سټیج وی بیان لګوګد وکا نو کو دې زوګد بیان نکوم کوي خیانو بیان وکوم ما خو شپږ غنټه مزل وکړ او بیا هم درته راغلی بشیر جان درته ناتو نه وی خو مال ستاسو د اواز خوان نه که بشیر جان خو چې کم دی نات وی د خلک ورسره اوچتېږي راخلاصېږي سبحان الله وازونه ورته کوي بګن خلق خو ډېر تکړه دی ورغزو والا خلق خو په دین ډېر مین دي ټوله شپه د پیغمبر سیرت ته ویښی او ویښه تېری ما بیانونه د علاقو کې کړي دي نو تاسو دې هلکه که ویښ ویښ اواز به اوچت راکوئ او زما په دې پښتو خو پوهېږې که نه او که زما ستاسو ژبه کې هم لږ فرق دی زما ستاسو ژبه کې هم لږ غوندې فرق دی نو ستاسو ژبه ما نه راځي خو شاید چې زما ژبه به تاسو له راځي که خیر انشاءالله پوهېږې زما په خبره که نه زما رونو شوق سره به ما له اواز راکوې انشاءالله عبادت به شي او ثواب به وشي انشاءالله العزیز هغه لیکي درجمندی کې چې ټولو نه اول نمبر شخصیت چې متاثر کن شخصیت تے اور دنیا کے انقلاب روستے دے اسوک تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دریم نمبر کے عیسیٰ علیہ السلام لکھے پنځلسم نمبر کے خپل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھے نورم پکشتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نوم وغیرہ وغیرہ دام پکشتا نو په امریکا کې یو کانفرنس یې جوړ او په هغه کانفرنس کې هر قسمه خلک یې راوغوښتل ډاکټران پکې وو انجینران پکې وو پی ایچ ډي ډاکټران پکې وو ساینسدانان پکې وو دانشوران پکې وو صحافیان پکې وو جرنلیست پکې وو هر قسمه قابل ترین خلک یې راوغوښتل چې دغه کتاب تقریب رونمایي کوله نو چې کتاب یې څنګه پیش کړ نو خلکو په اعتراضونه شروع کړل یهودیان هم پاڅېدل زمون خپل پیغمبر دی په 15 نمبر کې لیکلی دی عیسایان پاڅېدل زمون پیغمبر دی په 3 نمبر کې لیکلی دی او د مسلمانانو پیغمبر دی په 1 نمبر لیکلی دی لوی شوغوغا جوړه شوه او لوی شور جوړ شو دا دې څه کړي دي خلک خپل پیغمبر له حیثیت ورکوي نو تا خپل پیغمبر په 15 نمبر لیکلی دی او بیا اوسېږي امریکا کې د عیسایانو په ملک کې او د عیسایانو پیغمبر عیسی علیہ السلام د په 3 نمبر کې لیکلی دی او د پیغمبر علیہ السلام نوم د په اول نمبر د هغه تأثیرت د په اول نمبر لیکلی دی دی ورته وایي تاسو کښېنئ زه به تاسو ته جواب درکم که زما خبره غلطه و تاسو رد کړئ کتاب به واپس کم نه به چاپ کېږي خو زما خبره ټوله واورئ نو هغه څه وایي او وایي 1400 کاله مخکې دے پیغمبر محمد مصطفیٰ زور سر محمد مصطفیٰ ویم ټول وای صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دعوی وکړه چې د پیغمبرۍ دعوی وکړه نو څلورو کسانو دې ومنه هم به څلورو کسانو یو پکې ښځه وه د دې بیبي وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها یو پکې د دې یو دوستو حضرت ابوبکر صدیق ابوبکر یو د د تره زوی الکو حضرت علی یو د غلامو نوکر او غلام زید ابن حارثه دو الکان یو دوست ابوبکر یو بیبی خدیجه د څلورو کسانو من ورورې ملګري زیاتېدل دې حد ته ملګري ورسېدل دا تاریخدان د 1978 خبره کوي چې تر ننه پورې د ده خلک اوس په مخ د ځمکه اوس چې کوم موجود دي هغه مړه پرېږدوه نو یو نیم ارب د ده تابعدار مسلمانان په مخ د ځمکه موجود دي یو نیم ارب نو که دې دروغجن وي نو دروغ یو کال 2 کاله یو 100 کاله چلیږي زیات نه چلیږي بعضې لیډر راوځي که نه
او نرمې ګرمې خبرې وکړي نو خلک وي دا جوړ زما په خیال اوس د جنت راغې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې دي خو چې د 20 کاله تېر شي دروغې خلک صحیح کړي هر سړی وي مړه پیټي مو لرې که یاره دا خو دروغجن سړی دی بیا ترې واورئ پیسو دپاره چې څوک چا پسې وي چې پیسې ورکوي خو خلک ورپسې وي چې پیسې نه ورکوي بیا ترې واړي مړه لرې کوه دا لیډران سیاسي تاسو نه منئ ما له لار جوړه کړه ښه جوړه مه کوه جوړه نه کړي رحمت ته مې نه پکار بلې پاټۍ ته ځم ما له زوی نوکر کا یې نوکر به کوم چې نوکر کړي بل زوی نوکر کا چې بل نوکر کړي دریم نوکر کا یاره جي دا نه که نه نوکر کړې ګورې پارټي پرېږدم یا لکه ما خو لار هم درته جوړه کړه ما خو 2 زامن هم درته جوړ کړل وایي څه د پلار پیسې خو پرې نه دي لګولې خو ته موږ ممبر کړی نو دا خو به خامخا کې چې څلورم نوکر نه کړي پارټي بدله کړي چې کم چا پسې د لالچ په بنیاد روانې چې هغه شی نه درکوي نو خلک هغه پارټي پرېږدي لیکن مسلمانانو چې کله د پیغمبر علیه السلام لمن نیولې ده انشاءالله چې کم سوچه مسلمان او د پیغمبر مبارک په اسلامي پاټۍ کې وردن نه دی نو تر مرګه پورې په هغه پاټۍ تللی دی په اسلام تللی دی خو هغه اسلام نه دی پرېښی الحمدلله صحابو ځانونه وسوځول په اورونو کې خو پیغمبر یې پرې نه ښود وی که دې دروغجن پیغمبر وی دونه خلک به ورپسې نه وي دروغ خو یو 100 کاله پس او 50 کاله پس ختم شي د دین ختم نشو دی ختم نشو وی نن په مخ د ځمکه یو نیم ارب د پیروکار او مسلمانان موجود دي نمبر 1 نمبر 2 د کم مشر مرګري چې وي که نه نو هغې په لالچ ورپسې وي لیکن چام د خپل مشر نه ځان قربان نه که د ده مرګرو د ده نه ځان قربان کړی هلکه داسې ده که نه بیبي سمیه د حضرت یاسر بیبي د حضرت عمار رضی الله عنه مور ابو جهل لونی وی د اسلام به پرېږدي وی دا د پرېښودو دین نه دی وی تا سره هغه عمل کوم چې داسې به چا در سره کړي نه وی لاس د خلاص عمل یې ورسره وکړو د یوې خپې پورې مو ورله پړې وتړه او د بلې خپې پورې مو ورله پړې وتړه او د پړي دا یو سر یو اوښ پورې وتړه او دا بل سر بل اوښ پورې وی دا اوښان به روان کې او په دې میانځ به دې شلو چې دا اوښ یې داسې روان کو دا بلې اوښ یې داسې روان کو او د دې غریب د خپې کولو شو نو په جړا شوه نو ابو جهل اواز وکړه هغې اوښانو والا ته وي اوښانو دروي وی درول وی درته ویم چې ټینګېدی نه شي که نه پرېږده د اسلام دی دا صابیت پې ورته وي دا دې پرېږده او خپل زوړ دین له راځه ټینګېدی نه شي ګور په جړا شوې خپې دې کولو شو په دا میانځ دې شلوم او ورته وي زه خو په دې نیم په جړا چې ته ما وجنې وی ولې دې وجړل وی جاړم په دې چې اوس به زما دا وجود ته په میانځ وشلی او مړه به شم په دې جاړم چې زما په دې وجود کې زما د ویښتو مرساګانې وې هره ساه مې د اسلام او د ایمان نه دغسې قربان کړې وې چې دا اوس یې قربانو او حضرت عبدالله ابن حذافه سهمی رضی الله تعالی عنه 300 مسلمانانو سره صحابه سره گرفتار شو هرقل ونیو گرفتار یې چې گرفتار یې که هرقل عیسایي ځان ته پیش کړل وی داسې وکړئ چې دا دین پرېږده اسلام پرېږده عیسایان شه پرېږدم وی دا چېرته کېږي دا نه کېږي وی که داسې نه کوې نو سزا به در کوم وجنم به وی مړه که اسلام نه پرېږدي جیل کې واچول اوږې کړل تږې کړل بیا راوویستل اوبه او ډوډۍ بنده کړې وه وی دا اسلام هم پرېږدی وی نه پرېږدو د عبدالله ابن حذافه ته وایي ګورنري در کوم لور هم در کوم
گورنریم در کم لورم در کم عیسائی شا او پریدم دیم او مرگری دیم پریدم وی دا گورنری او لور عرص دی پشلق لگاوا دیکھے نیم مالا خدای چه کم ایمان او مسلمانی را کردیا اقا میں دی خدای نصیب کی وی جیل کے واچے وی خوراک کو اسم مارکا وی چه بیا جیل کے واچول بیا رو استر او دا دمر کمزوری شویو او اوگیو او تگیو چه نظری کی دا لوگی نکیدی شه ختم شوی وی او غوگون کار پر خودلیو غوگون آوازون بند شو او ریدل کم شو نو ورطه دا خنزیر غوخه که خودا شرابی ورطه که خودا وی دا غوخم دا تا که خودا تاسو اوگی خدا گوری دا خنزیر غوخه دا تم روتا کرده او دا بندی گوری دا خمر دی شراب دوانه دا مرگرو لاواز ورکی پام کوي دی غوخه لگوتی یونس او پام کوي دی شراب ولا گوٹو نکے مرگری ورتوی چه دا خمانگ لجیز دی فمن استررتم غیر باغ ولا فمن استر غیر باغ ولا عاد ولا اسمع قرآن کی اللہ ہوئی چه سڑی دا سے حالت تا ورسیگی چه دا لوگی تن دی مری دا خنزیر غوخم خوڑیش دی شراب هم سکی چی دا مرگا پی بچکیگی نو مرگری و توی پا دمر آزمائش کے امتحان کی منگولے چه من خو مرو من خوگی یو خیٹم دردونه کئی دسترگو نظرم ختمیگی وگونم ختمیگی او توی دا مخوره خدای را لجائز کری دا او توی دا مخوره عبداللہ ابن حذافه و تسوی وی بالکل دی وقت دا خنزیر دا غوخه منگ لروا دا او دا شراب سکلم را روا دی خودی کافر بادشاہ زړه په خوشحالیږي د دړه نه خوشاله دې ته ایمان وای د کافر زړه په خوشحالیږي دا غړه نه خوشاله زمارونو نن موږ د چاړه خوشاله خپکیږو بنا زما خبره ګورې استاحي وي زما په خبر بنا خپکیږي نن ټوله دنیا تاسو نه یادوم تاسو خو د دې شهري علاقونه بار خلک یې ښه خلک یې تاسو د شهري علاقو ته لاړ شئ لاهور ته اسلام آباد ته پنډۍ ته پېښور ته کراچۍ ته دوبۍ ته قطر ته عمان ته دې علاقو ته لاړ شئ او د هغه د هلکان او جینکې ووینئ پته به ولګي چې مونږ الله او پیغمبر خوشحاله وو که مونږ انګریز خوشحاله نن هلکان داسې ویښته جوړئ داسې ویښته داسې جامه چي او داسې سټایل جوړئ چې هغه د انګریز سره ځان برابروي پیغمبر مو پرېښی دی د پیغمبر جامه خو زمونږ نه ده خوښه زمونږ خو د انګریز جامه خوښه ده مونږ خو نن سبا هلکانو د انګریز جامه خوښه کړې ده د پیغمبر مبارک ویښته خو مونږ نه دي خوښ کړي مونږ خو د انګریز ویښته خوښ کړي دي انګریزان او ډمان په دې میډیا باندې او په دې نیټ چې کم ډم څنګه ویښته پرېښي زمونږ کشران او هلکان هغسې ویښته پرېږدي ډمانو چې څنګه جامې اغوستې زمونږ کشر کل هغسې جامې اچوي د انډیا او د امریکې او د برطانیې ټول ډمان چې څنګه ګرځي څنګه خبرې کوي څنګه جامې اچوي او څنګه یې د ویښتو سټایل دی همغسې یو قسم ګیره پکې راغلې دا ته فرینچ ګیره وایي فرینچ ګیره فرینچ ګیره څنګه یې لکه په دې ګیره کې ګوټ کړي ګوړ مانجونه پکې کړي په دې ګیره کې چا دلته خریلي او دلته یې پرېښي چا دلته راتاو کړي او دلته مړه سم د کوټ د غاښي په شان سړک یې پکې دننه بار جوړ کړي ګیرې پورې نخرې کوو د پیغمبر سنتو پورې نخرې کوو دا څه کوي دا مونږ تاسو ته مسلمانانو ته سترګو کې خور اچوي چې راشه د پیغمبر ګیرې پورې مې دله نخرې وکړئ د هغه سنتو پورې که ایمان در کې سمې وکړه فرینچ ګیره هغسې جامه باچوم او زمونږ خویندې لوڼه دا ماشکشې جینکۍ داسې جامې باچوم چې د انډیا ډمه اچوي او په نیټ باندې چې کومه انګریزه د برطانیې او د امریکې ډمه کوم سټایل د ویښتو جوړئ او کومې جامې چې هغسې جامې باچوم بربنډه به ګرځم پرده به پکې نه دا ښځې راوتلي که نه په اسلام آباد کې مارچونه ونه کړل په لاهور کې او په کراچۍ کې ہر کال یو مارچ نہ کئی سوئی میرا جسم اور میری مرضی
زما وجود او زما مرضی. واه واه، زما وجود الکه واقعي وجود خو زما دی ځکه مال الله را کړی دی. سترګې زما ځکه دي چې زه پې نظر کوم، خوله زما ځکه ده چې زه پې ډوډۍ خورم، لاس زما ځکه دي چې زه په دې لاس خپل کار کوم. او په حقیقت کې زما د وجود ما سره د چا امانت دی؟ جواب را شوق سره، نور شوق سره. نن چې الله غواړي سترګې به د نوالي بیا به څه کوې؟ چې ستا سترګې دي نو د ړوندوالي نه بچ په سینګه کې. چې ستا غوږ دی او سبا کړون شي ځان له جوړ کړه. چې ستا وجود ستا دی او ته وایې زه اختیارمن او زه مالک یم، دا مرې ولې؟ ځکه ځان د مرګ نه بچ کړه، ځان د اسپتال نه بچ کړه. زما دې مال الله را کړی دی خو ما سره د چا امانت دی وایه؟ او مرضی به د چای؟ اختیار به زمای مال الله اختیار را کړی دی، مرضی به د چای؟ الله به وي په دې لاس به داسې کار کوې، په سترګو به داسې کار کوې، په خپو به داسې کار کوې، په غوږونو به داسې کار کوې. په سترګو او پردو هلکانو ته نه ګورې، په دې سترګو او پردو جنکو ته د شهوت په نظر نه ګورې. دا لاس به په ګناه کې نه استعمالې، خپې به په ګناه کې استعمالې. نو دا نه چې میری مرضی، ستا مرضی نشته. که ته مسلمان یې مرضی به د چای؟ او دوی څه وایي؟ وایي پرده چې ده وي دا ظلم دی. او دومره ظالمان دي چې پیغمبر له چیلنج ورکوي. خلق دومره ډاډه شو، قسم په خدای دې پیسې او دولت خلق مس کړل، خلق یې باغیان کړل. هغه اسلام آباد او لاهور نه چغه وی اے محمد سن لو، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو پردہ ظلم ہے، سن لو نکاح ظلم ہے. پیغمبر له چیلنج ورکوي، مسلمان ملک کې پیغمبر له چیلنج ورکوي. پردہ ظلم، پردہ ظلم دی. پردې ته چې څوک ظلم وي ایمان نه خلاص. دا خو الله وي خپل پیغمبر ته یا ایها النبی، اے پیغمبره. الله خپل مبارک پیغمبر ته وایي اے پیغمبره. څنګه دی لنسائک ولبناتک آیت څنګه دی لکه او سر نه څنګه دی؟ یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. اے پیغمبر خپل بیبیانو لونو ته د مسلمانانو ښځو ته ووایه چې په ځان باندې پړونې او برقې واچوي. د پردې حکم چا کړی؟ جواب راکړئ. شوق سره ووایه، شوق سره ووایه. قرآن کې دا حکم چا کړی دی؟ د خدای حکم ته ظلم دی. او نکاح چا ویلې ده؟ مونږ ته وایه، وایه شوق سره وایه. د الله حکم ته ظلم دی. بربنډه وګرځې ځان ته مسلمان وی، بربنډه وګرځې، سر به دې بربنډي، مری به دې بربنډي، لاسونه به دې بربنډي. آی هاي ته څنګه مسلمان یې؟ مسلمان هغې ته وایي چې د بیبي فاطمې نقش ځان له خوښ کړي. مسلمان هغې ته وایي چې د بیبي عایشې نقش ځان له خوښ کړي. دا نه چې د انډیا د ډمې او د امریکې د ډمې نقشه مې خوښه ده. دا کلچر خورئ، دا زهر لګیا دي خورئ. دا سوات ته یو ځل تللی وم، سوات ته یو ځل تللی وم، یو مولانا صاحب تقریر کوي، دلته کې یو انجیوز والا جینۍ په دې کوڅو کې ګرځېده. هغه د انجیوز هغه جینۍ چې ته تلې وه، یو بوډی کور کې ناسته وه، نو هغې کې ورننوته، بوډۍ سبزي پرې کوله، داسې مخامخ په اخور باندې غوا تړلې وه، ګایه خوړه. دا جینۍ خو بربنډه وه، لستوڼې مستوڼې نه و، دا کمیس یې هم نیمګړی و، دا تقریبا بربنډې ګرځي. توبه وباسه، دا تاسو دلته نه دي لیدلي، تاسو ته به دا ناشنا ښکاري. تاسو ورشئ، زه یو ځل دوبۍ ته تللی وم، هلته کې چې مې څه ولیدل توبې مې وویستې. ملګري ما ته وایي راځه، وایي سهار وختي ځو شاپینګ دله کوو. وایي سهار دا ښځې نه، مې ډېره ښه.
هغه لاړو یو غټ هوټل و داسې څو چته نو موږ په لفټ کې کېناستو هغه غټ غټ لفټونه دي هغه په لفټ روان شو بره چت ته روانو تیزه دې کې لفټ په ځای ودرېد یو ښځه پکې رادننه شوه ښځه رادننه شوه تکه توره ده د افریقې والا اوسو افریقیان تک توري تکه توره وه داسې ښه مضبوطه داسې وه چې دا مضبوطه د قربانۍ غټه میخه سي دا رادننه شو نیکبخت صرف په دې سینه د پاسه هغه شی تړلی و چې دا باډي پې په هغه سینه پې پټوي او د دې روانونو په منځ کې یو دوه ګوتې ټوکړه وه بس نور ټوله بربنډه وه خېټه ملا لاندې خپې پتونان دا ټوله بس دا سینه لږه پټه وه یو دوه ګوتې ټوکړی دی د خانګو منځ کې تاو کړې وه نرې غوندې نیکر او چې راننوته داسې مونږ خو خیال نه مونږ خو هېڅوک سړی به رادننه شي نو غیر اختیاري نظر پرې ولګېد ما زر مخ بل طرف ته واړو ډېر خفه شوم نو ما وې انا لله و انا الیه راجعون ما سره ملګري مو یوازې نو یا صاحبه چې دا مې ووې که نه هغه وایي لا حول ولا قوة الا بالله وی مې شیخ و مسلمان دی ځکه لا حول ولا قوة الا بالله چې وایي خو کافر یې نه وایي ښځه خو مسلمانه ده او صاحبه ما ته په کنځلو شوه په عربۍ کې لګیا وه هغه کنځل یې وکړل هغه کنځل یا خدای دې بلا سره څه کې او ما ته وایي ته ما ته تا دا انا لله ولې وایي یا خدای دې سره څه کې اوس دا خو لویه سنډیمه ده دا بشیر جان چې پنځه یو ځای کې دا اتې جوړېده دومره درنه وه او یې قار شوه او چې قار شوه مې خدای را غر نه وایي د باندې که دې یو جټکه درکړه چې په دا لفټ کې دې چیپړې کوي تاسې په مصیبت وړې ما شا کړی و غږ مې نه کوم بیا خدای خیر وجود مې رپېده دی کې هغې بټن واله او په هغه لفټ کوزېده چې کوزېده شاته یې راته کنځل کول ما پښتو کې زمې سنډې مې تورې میخې کشه خدای دې بیخه باسه دا تور شکل دی نیولی دی امبر سره میخې وزه خیر هغه لاړه ملګري ما ته وي دا ستا په دې خبره پیش ومې نه وي تا له عربي نه راتله چې په عربۍ کې دا دوه درې ټکي عربي ما له راتله ما به ورته اوس حمار هم ویلی وې ما به ورته نور هم ویلی ما سره الفاظ څه شکر دی ما به دا پوه کړی وه نو تا په پښتو کې وې عربۍ کې دې ونه وي نو هغې پې څه ما خپل لس پک که زړه مې سپک شو او مې که په عربۍ کې مې وې او واپس شو یو جټکی را کړی خو زما بیا بیخ ایستې او چې تله که نه مولانا صاحب نو څه وایي چې تله نو بیا هم وایي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله ما ملګرو ته وې ګورئ مې مونږ خو هرې خبرې ته سوچ کوو مې له دې نه دا پته ولګېد چې دا ښځه مسلمانه وه او دویمه دا ده چې د ما دا خبره پې بده ولګېده هغې کې دا لا حول ولا قوة ووایې که نه د هغې مطلب ده چې اخر ما ګناه څه کړې ده چې ته انا لله و انا الیه راجعون وې ما څه ګناه کړې ده ته خو ټوله سر نه اخره پورې خپو پورې مسلمان یم په اسلام کې پټې هغې ته دا خپل شکل پاک ښکارېده ما جینکۍ به نن بربنډې به ګرځي او څه به وایي که ته ورته څه وایې جي دا ملیان خلق دے اسلام نہ اباسی لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں جی لوگوں کو کافر بناتے ہیں بالکل غلط خبر ہے مونږ ملیان نه څوک د اسلام نه وباسو نه څوک کافر جوړو یو مسلمان ته چې د کافر وې کافر ځان دې تباه کړه رسول الله مبارک فرمایي که کافر نی دا کفر تا ته واپس کېږي نن په دې سوشل میډیا ډېر خلک لګیایي او زه افسوس کوم مولیانو ته مولیان پسې لګیایي تاسو به وینئ په دې سوشل میډیا نن عجیبه دا ده که نه مولا به ځان ته به ډبل میکونه لګولي او په کور کوټه کې به دننه ناست وي او دا پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې زمونږ خپل مولیان په خپلو مولیانو پسې لګیایي ای ظالمانو ای د خدای نه په قهر اخته مولیانو
دې مولیانو ته وایم د خدای نه ویریږئ راشئ دا کمې ښځې چې بربنډې ګرځي دا پوه کې خلق پوه کې چې بربند نه ګرځي جنکۍ پوه کې چې د پیغمبر مبارک د بیبیانو نقش ځان کې پیدا کی الکان پوه کې چې ځان کې د ابو هریره نقش پیدا کی حرام قطعی کې خلق مبتلا دي بدعاتو کې خلق مبتلا دي شرکیاتو کې خلق مبتلا دي گناهونو کې خلق مبتلا دي ګډونو کې خلق مبتلا دي نارواو کې خلق مبتلا دي دا سم کې د خدای خاطر وکړي د انګریزانو ډېر زبردست چال دی مولا له به پیسې ورکړي خو چې د کم مولا خبره خلک لږ اوري او عمل پې کوي نو هغه پسې به کیسټ ډک کړي چې دا خلک په دې مولا بې اعتماده شي او د ده خبره څوک نه اوري چې بېدیني ښه خوره شي په دې خبره خو د ما پوهېږې که نه مولا به څه کوي دین به راته ښایي شریعت به راته ښایي مولا به د پیغمبر اخلاق درته ښایي د ده مقصد بسي چې دا کم عالم ته خلک ډېر کینې او خلک یې خبره اوري چې دا د خلکو په نظر کې زه سپک کم چې د خبره څوک نه اوري او بېدیني ښه خوره شي بعضې مولا خولې پورې سپی تړلي سپی خفه کېږو به نه بعضې مولا سپی خولې پورې کوترې تړلي بس غپه 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 کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره او موږ څه کې امام بخاري ته خلاص نه دی د بخاري حدیث منګړت دی د بخاري دا حدیث وبنه دا خو د قرآن خلاف دی اوهو ته نه یې پوهې بې وقوفه د قرآن خلاف نه دی راشه ما سره کېنج درې پې کړم ته د قرآن په معنا او په حدیث په مقصد نه پوهېږې دا ترمذی ومنم دا مسلم ومنم دا خو د حدیث خلاف دی او د مشهور او د متواتر خلاف و ته نه پوهېږې بې وقوفه نه پوهېږې انتشار دې جوړ کړی دی جګړې دې جوړې کړې دي مسلمانانو کې فتنه دې جوړه کړه مسلمانانو زمونږ الله یو دی زمونږ قرآن یو دی زمونږ پیغمبر یو دی اتفاق پکار دی ملک به هله زمونږ کامیابي چې به مونږ کې اتفاق وي مسلمانی به هله زمونږ کامیابی چې به مونږ کې اتفاق وي او مونږ کې اتحاد وي زمونږ قرآن زمونږ پیغمبر زمونږ دین زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو دی الحمدلله زه به یو مولا پسې لګیم بل مولا او بل مولا پسې لګې جوړېږي به څه تفریقې به پیدا شي که مانه یو خبره د خولې نه داسې ووته چې هغه نه پوه نه شوم د خولې نه مې ووته تا نه ووته د دې مولوي صاحب نه ووته د مسلمانۍ طریقه دا ده چې ما له کور له راشه پیالی چای به م در باندې اوس که ما به ته پوه کړې او که ته نه پوهې زه به پوه کړم خبره خلاصه مدرسې ته به ماله زه به تاله درشم د ما عادت دا نه دی بلکل یو مولا دی زه به مدرسې ته ورشم زما رور دی زه به هغه سره کښېنم چې بهیان دا خبره خو داسې کړې ده پیالی چای پخه کړه یا به زه پوهېږم او که زه نه پوهېږم ما به پوهېږي خبره به ختمه شي لیکن زمون خلقو کې دا یو غټ مصیبت دی حرام قطعی روان دي شرابونه خلص کی قسم په خدای خفه کېږو به نه نن کشر کوله لکان ټول په بدعملۍ او په لواطت کې اکثریت مبتلا دي دا نوې کل والا دا هغه هلکان یادوم اکثریت چې دا کم د ډمانو پیښې کوي هغه یاد او نن جینکۍ او هلکان یو بل سره ورشه وګورئ په لارو په کوڅو کې او په یونیورسټو کې او په کالجونو کې یو بل سره په ګندګو کې پراته دي دې پسې راوځه چې د دې رد وکړو دا چې کوم عورت مارچ کوي او د پیغمبر د پردې دشمني کوي او د صحابیاتو د تهذیب دشمني کوي خلک په دې پوهېږه چې خدای ته وګوره داسې مه کوئ دا نشته دی مولا پسې نښتی و پیر پسې نښتی و تبلیغي پسې نښتی و امی پسې نښتی لوی انتشار هم جوړ کړی دی انتشار د پیغمبر نو خوښ اتفاق یې خوښ که کله د مهاجرینو د انصارو په منځ کې معمولي غوندې اختلاف راغلی دی او چې اواز که یا للانصار یا للمهاجرین حضور پاک وایي دا خو بدبویه خبره دا ولې کوئ تاسو ټول یو یې تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه بوډی راغلی و هغه جینۍ دا بربنډه و کور ته بوډۍ ته وایي دا څه پرې کېږي هغې ورته وایي دا سبزي پرې کوم وایي دا کوم ځای وه وایي دا مې خاوند راوړې ده هغه جینۍ ورته وایي مړې په بوډۍ په دې کور کې لویه شوې او په دې کې به زړه شوې دې کې به مړه شي هېڅ نه خبر نه شوې
بهر تروزه دې ابشارونو کې وګرځه، بهر تروزه په دې ځنګلو کې وګرځه، بهر تر وګرځه چکر یې ولګوه، په دې غرونو وګرځه. ځان دې په کور کې زوړ که خاوند له سبزي راوړی او بس ډوډۍ پخې او بس مړه به شې دلته، بهر وځه چې چکر یې ولګې نیکبخت دی. او داسې غوا ولاړ او ته د غوا کې وي څه فرق دی؟ غوا له دې خاوند ګیا راوړی او پی تیلي او تا له سبزي راوړی ولی پخې. نه غوا بار مارکیټ ولیده او نه دنیا ولیده او نه بازار ولیده او نه ابشارونه ولیدل نه غرونه ولیدل او نه تا بار دنیا ولیده. بوډۍ غریب یې حیرانه کړه چې خدای پاک دې کې د دې بوډۍ د کور والا خره را دننه شوه. چې خره را دننه شوه هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي وایي ته د خره کې څه فرق دی؟ ته خو ما ته وایي چې ته د غوا کې څه فرق دی، ته د خره کې څه فرق دی؟ دا خره هم ټولو په ډېرانونو ګرځي، ته هم په ډېرانونو ګرځي. د خرې دنیا ولیده او ته هم دنیا ولیده. د خرې غاړه کې هم غاړه کې پړی نشته چې کم ځای وګرځېده او کم ځای شپه تېره کړه، ستا هم غاړه کې پړی نشته چې کم ځای ورځ تېره کړه او کم ځای شپه تېره کړه. د مارونو زمونږ د علماو مقصد څه دی؟ مونږ وایو چې دا کشر کول دا نوجوانان دي، دا هلکان په دوی کې د صحابو نقش او جلک پیدا شي. کوئ به داسې انشاءالله که نه؟ د سیرت مقصد به دی ګورئ. او زمونږ په خویندو کې او زمونږ په لوڼو کې او زمونږ په جینکو کې د بیبي عایشې او د بیبي ماتمې جلک او نقش پیدا شي. دا زمونږ د سیرت جلسې دي. سیرت مقصد دا دی. نو خبره مې دې پورې کوله چې عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله عنه دا هغه څه وایي او ورته وایي چې دا وایي د کافر نه خوشحالېږي دا شراب به نسکي او دا غوښه به د خنزیر نه خوري. ټوله د کافرانو نه خوشحاله، موږ ټوله د کافرانو نه خوشحاله. وی جیل کې واچوئ، چې جیل کې واچولو داسې شول چې بس مرګ ته نږدې نو راویې ویستل. یو غټ دیګ یې ګرم کړی، غټ دیګ د تیلو. یو ملګری یې وله رونیو، یو صحابي او لاس او خپې وله وتړلې و هغه یې په هغه دیګ کې ور وویشته. چې ور وویشته هغه دیګ تیل دومره ګرم و که نه چې په سکنډونو کې د هغه غوښه او هډوکي د یو بل نه جدا شو، دومره ګرم. او بیا ملګرو ته بیا ورته وویې پولیس والا ته فوج والا ته چې د دې عبدالله ابن حذافه لاس پې وتړی دا م ور واچوئ. چې دی کله لاس پې وتړله ور اچوئ دی په ژړا شو. نو هرقل ورته وایي ګوره زه خو درته یم چې ټینګېدی نه شي که دی مرګ ته ټینګېدی شي، زه خو ته یم چې نه شي ټینګېدی. او فوراً په ژړا شوې او ته نه په دې مې ونه ژړل چې ته ما نه څه وباسې او مړ به شم. ډېر ټپ شوی ما، ډېر لاغر یم، خوراک سکاک بند دی. چې اوس دې ور وویشتم په یو سیکنډ کې به رانه سو دي. په مرګ نه جاړم په دې جاړم چې ارمان زما په وجود کې زما د وجود عمره ویښته وې او هره ساه مې زما د ویښتو عمره ساګانې وې او هره ساه مې د اسلام او د دین نه دغسې قربان کړی لکه زما دې ملګري چې قربان کړه. هرقل وی یاره د محمد ملګري چې دي که نه صلی الله علیه وسلم دا ډېر کلک ملګري دی، ایمان ډېر مضبوط ایمان دی. وی دا لکه پرېږدم دی خو په یو شرط چې زما را تندې به ښکلی. هغه ویړه خو مې نه غواړي خو یوازې ما پرېږدي که دا ملګري مې پرېږدي. وی ملګري دې م پرېږدم، زه وایي د دې ملګرو د خاطره به دا قرباني ورکوم. یعنې ستا تندې ښکلول مې زړه نه غواړي، زما په نظر کې ته ډېر کافر یې، بدبوی یې، نجس یې، خو د ملګرو د مخه به داسې وکړم. نو پرېښودل تندې وله ښکل کړه او مدینې ته راغلل. نو ډېر کمزوري مو. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته پته لګېدلې وه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د مدینې منورې نه بار یو استقبالیه جوړه کړه، خلک یې راغونډ کړل، لوی استقبالیه جوړه کړه او د مدینې مشرانو ته وایي وی عبدالله ابن حذافه د ملګرو دپاره د یو کافر بادشاه تندې ښکل کړی دی، نن به تاسو اشراف د مدینې ټول د ده تندې ښکلوئ، استقبال به یې کوو. هغه مایکل هارټ وایي ملګرو ته څه وایي ورته؟ وی د دې پیغمبر ملګري په د ځان قربانوي. وی د عیسی علیه السلام پیروکار دی، د هغه نه ځان قربان کړي که نه؟ د موسی علیه السلام پیروکار دی، د هغه نه ځان قربان کړي که نه؟ وی دا دروغجن پیغمبر نشي کتی. او وی درېیمه م واورئ، درېیمه څنګه ده؟ وی دی پیغمبر په یو موقع باندې یو اعلان کړی دی. څه اعلان یې کړی دی؟ په مکه مکرمه کې یو جینۍ وه فاطمه نوم یې، هغې غلا کړې وه. هغه د لوی خاندان ښځه وه، جینۍ وه،
نو رسول الله مبارک اعلان وکوي د دې نه لاس پرې کې غلی کړی شری ته ور باندې د هغې هغه د لاس د پرې کولو تر دغه برابر نو صحابه پریشان و چې خدای دا خو د مالدار کور لور ده او که دا لاس دې پرې کوو چې نه فتنه جوړه نه شي لوی جنجال او انتشار جوړ نه شي نو د حضور پاک د غلام زوی اسامه ابن زید هغه سفارش کې راولېږي اسامه ستا پیغمبر مني مبارک او ته ورته ووایه چې دا جینۍ پرېږدي نه لاس پرې نه کړي ته خو د لوی خاندان جینۍ ده اوس لوی انتشار جوړ نه شي قوم یې بلوه نه شي چې اسامه راغی حضور پاک مبارک یې سفارش وکړو رسول الله مبارک سترګې بدلې شو غصه شو اسامه ته څه وایي اتشفع فی حد من حدود الله د بخاري شریف حدیث دی د خدای په حدودو کې ته سفارشونه کې او بیا څه وایي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت اعاذها الله منه لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ودا خدا فاطمه دا وی که زما لور فاطمه اغلا کړی وی دا غې نه به مې لاس پرې کاو وی دا ساسو نه مخکې نور امتونو به دا چل کاو چې غریب له به سزا ورکول او مالدار به پرېښوده نو خدای هلاک کړ زه به داسې کوم نو هغه مایکل هارټ څه وایي هغه وی دا هغه پیغمبر دی چې د خپلې لور د لاس د پرېکولو اعلان یې هم کړی دی وایي وښایې په دنیا کې داسې یو مشر او څلورمه څه ده وایي چې ملګري وږي شو دی موړ نو نن سبا خو لیډران ټول ماړه دي او غریبانان ټول تباه و برباد شو ملګري وږي دي او ملګري د خېټې نه لمن اوچته کړې ده چې زه خو وږی یم کاڼې مې تړلې دی نو دې پیغمبر هم لمن اوچته کړې ده او دوه کاڼي خلکو ته ښولي چې زه هم ګورې وږی یم دوه کاڼې مې تړلې د انصاف نو ټولو یهودیانو عیسایانو ته وایي ځای که نه د محمد همپله سړی ماته وښایه وایي صلی الله علیه وسلم پوه جان زیره ده په شان سړی ماته وښایه دا چې ده کې کوم صفتونه دي ښکاره کې ماته دا صفتونه داسې انسان ماته وښایه په دنیا کې نو ټول عیسایان او یهودیان چپ شو هغه کتاب دی 100 men چې د سلو شخصیاتو کوم نومونه یې لیکلي او اول نمبر د پیغمبر مبارک نوم هغه د لکونو په تعداد کې خرڅ شو زه ګورې د کافر په خبره د پیغمبر عظمت نه ثابتوم خو یو ټکی دی زمونږ د عربې وایي والفضل ما شهدت به الاعداء د انسان غټ فضیلت دا دی چې دشمن یې ومني زمونږ ښکلی مبارک پیغمبر دشمن هم منلی دی موږ له داسې پیغمبر خدای پاک راکړی قسم په خدای عظیم شخصیت سید الانبیاء والمرسلین امام النبیین والمرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو امام کله چې معراج ته رسول الله مبارک دی رسول الله مبارک فرمایي حضرت جبریل علیه السلام ونیمو بیت المقدس ته وردن نه کړم خلک په صفونو کې ولاړ دي ما یې څوک بی نو وی زم صف کې ودرېدم وی ما ته جبریل علیه السلام وایي چې مخکې چې دا خلک ستا په انتظار دی زه ور مخکې کم 2 رکعته نفل 2 رکعته مونځ مې ورته وکړه چې مونځ مې وکړه وی ما ته جبریل علیه السلام وایي دا خلک دې وپېژندل چې څوک دي ما وی نه وی آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې 1,40,000 پیغمبران دي امام النبیین والمرسلین دا پیغمبر مونږ له خدای راکړی قسم په خدای دومره ښکلی پیغمبر په شکل ښکلی ټول انبیا د ستوري و رڼاګانې وې ګورې مونږ د پیغمبر شان چې بیانو د بل پیغمبر ګستاخي ونه شي ګورې که د بل پیغمبر ګستاخي وشه کافر به شي ټول پیغمبران مقدس دي ټول انبیا د الله مقرب بندگان دي ټول پیغمبران د الله د دین د هدایت لپاره راغلي دي امت ته هدایت ورکړی او په ټولو کې ورفع بعضهم فوق بعض درجات د لوی مرتبې پیغمبر الله مونږ له راکړی دی ټول وایي الحمدلله شوق سره وایي نور شوق سره وایي مونږ به څه کوو مونږ به یوازې د پیغمبر قصې خو نه کوو ښکلې خو ډېر ښایسته و حضرت جابر ابن سموره وایي وی د سپومۍ شپه وه سپومۍ وه رڼا وه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرماو وی یو نظر به مې سپومۍ ته کتل بل نظر به مې د حضور پاک د مبارک مخ ته کتل وی قسم په خدای چې د حضور پاک د مبارک مخ ما ته د سپومۍ نه ښایسته او ښکلې ښکارېده داسې مخ خدای ورکړی داسې ښایسته ښکلی وجود
بهترین اخلاق کم خوی چې ولا خدای ورکړي ماشاءالله زمونږ څه خوی دي حضور پاک فرمایي خیرکم خیرکم لاهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپل خځې بچو سره خي وانا خیرکم لاهلی وی زه تاسو کې د خپل خځو بچو د پاره ډېر ښه یم چېرته یو بیبي له ډب نه دی ورکړی دا سیرت نقشه د پیغمبر خیم چې عمل پې وکړي یو غلام له ډب نه دی ورکړی یو بیبي له غزار نه دی ورکړی سپېړی نه دی ورکړی هلکه په دې سنتو تاسو چې عمل کړی ښځې وهی که نه وهی وای وای ماشاءالله ښځې وهل ښځې کنځل د پلار په کور بندول چې شړق شي دا مخ وله ووایي دا ګناه ده ناروا ده که د پیغمبر سیرت لراغلی او د پیغمبر په سیرت عمل کول غواړئ نو د پیغمبر طریقه دا ده چې ښځې به نه وهئ نشته په شریعت کې د ښځې وال یاره شته دی حکم دی قرآن شریف وایي واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن هغه ښځې چې ناشیزي وي نشوز پېژنې دوه معنی علماو د نشوز کړي دي مفسرین و غرائب القرآن کې چې کوم معنی کړي دوه دي یو ناشیزه هغې ته وایي چې خاوند ته رابرغېږي جوابونه ورکوي او دویم هغه ده چې فاسقی ازاد ی ازاد خیاله په موبایل خلکو سره خبرې کوي بې پردې ګرځي را ګرځي دا ښځه دا دوه قسم که په اوړو کې مالګه زیاته کمه شوه په دې به ښځه نه وي منه ده که انګولې ته توی شو نه به وی چیني ته توی شو نه به وی غوړي ته توی شو نه به وی غلطي وشي د انسان نه ستا نه نه کېږي څه په دې وال نشته چې دا د دربرغېږي جواب درکوي او یا دا بې پردې ګرځي بې پردګي کوي ازاده جینۍ وي نو هغې کې فعظوهن الاول به نصیحت ورته کوي او چې په نصیحت کار ونشي بیا به څه کوي ګوره اول نمبر نصیحت دی په نصیحت کار ونشي بیا به څه کوي بیا وهجروهن فی المضاجع ملاسته به بدلی کټ جدا کا خو په کوټه کې دننه د کوټې نه بار نه زر به رضا شي ښځه به ستومانه شي خاوند به رضا کړي او که په دې هم ښځه سمه نه شوه په نصیحت هم نه سمیږي او په کټ بیلول هم نه سمیږي نو بیا ودربوهن بیا والی شي خو د والو طریقه موږ ته پیغمبر مبارک ښولې ده حضور پاک فرمایي اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی په مخ به نه وی سپی به هم په مخ نه وی غویې به هم په مخ نه وی ګډ چیلې به هم په مخ نه وی دا مخ د ډول ځای دی په دې به نه وی زمونږ خلک چې شړق شي ښځه په دا مخ وایي غاښ ته وباسي بیا ډاکټر له بوځي ولې غاښې وله مات کړي ډاکټر ته به دا نه وی چې ګورې خاوند والیم وی دا مې غوز چارمغز غوز مې خوړه په هغې مات شوی ډاکټر د ماشوم خو نه په دې پوهېږي یو کس ښځې له لته ورکړه لاندې د کټ نه راوغورځولې لاس یې وله مات کړ بیا لاس نه ښه کېده کله به یو ډاکټر له بوتله او کله بل ډاکټر له ما یې اوس دغسې ټینګ شوه ته بې غیرته ښځې له دې لته ورکوله خوار چې ته خرې څه لتې خو خره وایي لته خو خره وایي انسان خو لته نه وایي خر لته ورکوي نو په مخ به نه وی دا شریعت کې منع دي نو زمونږ دا فقها وایي په حکم د وجهې کې هر هغه اندام دی چې هغه د زینت او د ډه ولي په مخ په حکم کې هر هغه اندام دی چې هغه د ډه ولي په مخ وال منع دي نو په دې مری او په دې سینه به هم نه وی ښځه دلته به څوک نه ورکي دا د ډول ځای دی که نه ګوره ښځه دلته په جامو ځان له کار کوي او دلته امیل اچوي دلته ګلبند اچوي په سر به هم نه وي دا د ډول ځای دی ګوره ښځه ویښته ځان له ښکلي ګومنځوي او نکري دې پې پورې کوي او کلیپونه او کالي پکې اچوي په دې لاسونو ګوتو به هم نه وی دلته بنګړي اچوي دلته ګودمې اچوي دې باید نکري دې پورې کوي دا د ډول ځای دی په دې خپو به هم لاندې نه وی دا ګوره ښځه ډولې ساتي نکري ده پورې کوي پازې بچوي دا په مخ سینه مری سر لاس خپو ګوتو والمنه دي نو ما ته یو طالب چټ راولېږي په کوم ځای ووو نو په دې ملا بیا ډب ورکوه په ملا خو هم ګورې تیز ډب نه ضربا غیر مبرحین سخت وال به نه کې معمولي غوندې نو دا به په څه سمېږي چې ډب ولا نه ورکوم مولوي صاحب یو ما پیغمبر د بیبیانو سیرت او اخلاق ورته وښایه
شمائل د ترمذی کې د پیغمبر اخلاقو کې سره راځي، راوی وای ما ضرب امرأة ولا خادما قط، حضور پاک په خپل جون کې بیبی لا یا نوکر لړب نه دی ورکړي، او قسم په خدای د دې ټولو ښځو اخلاق را یو ځای کا د بیبي عایشې د اخلاقو کې د خپې ګرد تم نه رسېږي. دا په څه شوي؟ په دین ورته وښایه، شریعت وښایه، قرآن ورته وښایه، د جنکو مدرسې جوړې کړې، د بناتو جنکو مدرسې جوړې کړې او جنکۍ پکې داخله کړي چې قرآن زده کړي. قسم په خدای زمونږ د ګوري بوډاګانو ښځو له قرآن شریف هم نه ورځي، غریبانان هېڅ ته نه دي خبر، قرآن شریف نه ورځي ډېرو له، مونځ هم سم نه ورځي. یو بوډۍ نه مې مونځ دوراو، مې ته ماته مونځ تېر کا، وایي الحمدلله رب العالمین، نه رحمانې نه رحیمې. مې دا کم قیرت دی؟ داغه 17 قیرت دی او که 27 قیرت دی؟ په دې خو مونږ پوه نه شو بچل جان، داسې کړی و. ما وی مونځ دې ټول غلط دی، دا مونځ درته صحیح کوم. بې زاوي ما ستا د نیا نه زده کړی دی، ته پکې وی نه به اوس راغلی، اوس دې سره څه کوې؟ او ټولو مې پایو کې اوبه اچولې. دلته خو شکر دی پایو کې څوک اوبه نه اچوي که نه، دا خو پاک خلک دی او پاک ځایونه دي. دلته خو به سوچه پی میلاویږي که نه؟ اچوي پکې نه، هغه خو به ما ته سهار وختي پی وړل. نو یو ځل یې راته کور وویدې، بوډۍ وایي په پیو کې اوبه ډېرې کړي دي، ورته ووایه چې اوبه پکې ډېرې شوي دي. نو ما ورته ویې ترورې مې په هغه پیو کې د اوبه ډېرې کړي دي، ما پی ډېر زیات نري شوي دي. ما ته ولې اوبه پلیتې دي څه؟ بیا زه خو پې غسل نه کوم او دس پې نه کوم چې ته پاک پلیتې، خو اوبه خو ما کره شته که نه؟ ما ته وایي زویه قسم په خدای که ما پکې اوبه اچولي، خو دا میخه د ګودر راځي نو اوبه به نه څکي، اوس ورسره څه کوې؟ نو کور مې زه ملامته کړم، هغې قسم وخوړ چې ما پیو کې اوبه نه راچولې. وایي دا ټیک، وایي دا په پیو کې اوبه نه اچوي، دا په اوبو کې پی اچوي. د اول بالټي کې اوبه واچوي، وروسته پې میخه شي. دا بوډاګانې به جنت ته ځي. ماشاءالله دین ورته وښایه، دین شریعت ورته وښایه، قرآن ورته وښایه، د حضور پاک اخلاق ورته وښایه. نورو د سیرت مقصد څه دی چې دا څومره نوجوانان او کشر کل دي، موږ په ځان کې د صحابو نقشې پیدا کړو. هغسې نه شو جوړېدی، خو چې څه ناڅه خو پیدا کړو که نه، کوو بیا انشاءالله که نه به کوو. او چې کوم ستاسو خویندې دي، لوڼه دي، کوشش وکړئ چې په هغې کې پرده او حیا د بیبي عایشې صدیقې او د حضرت خدیجې او د امهات المؤمنین او د حضرت فاطمې جلک او نقشه پیدا شي. او رسول الله مبارک فرمایي ترکت فیکم امرین، دو څیزونه به درته پرېښي دي، لن تدلوا ما تمسکتم بهما، تر څو چې مو په منګولې لګولې ګمراهان کېږئ به نه. یو د الله کتاب او یو د پیغمبر سنت، دا دواړه ټینګ کې، دا سیرت دی، بس دا د پیغمبر خوی دی. الحمدلله قاری سید صاحب د هغې په واسطه باندې او د دې مشرانو په واسطه باندې موږ دلته کې حاضري درته وکړله، او ډېر زیات خوشحاله شوم. تاسو په ډېر لوی تعداد کې دلته راغلې او په زړه کې هم د رسول الله مبارک مینه ده، او د دې مشرانو ستاسو سره د علاقې د مشرانو د حضور پاک سره محبت دی او مینه ده، او د پیغمبر د سیرت سره مینه محبت لري. الله دې ستاسو دا مینه نورم زیاته کړي، الله یې دا همیشه کړي. او دا د پیغمبر مبارک د سیرت جلسې، د هغې د اخلاق او د هغې د کردار جلسې، دا باعث د اجر او د ثواب دي. الله دې تاسو له مجرونه درکړي، تاسو دې الله کامیاب کړي. چا چې دا جلسه جوړه کړې ده، چا پکې خواري کړې ده، محنت یې کړې دی، مالی بدني تعاون یې کړی دی، الله دې ولا دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي. ستاسو دا ټول کلی علاقه دی الله په دین آباده کړي. او دا دعا به کوو چې زمونږ دا ملک، د دې ملک خدای حفاظت وکړي، زمونږ د دې وطن الله حفاظت وکړي، او زمونږ د وطن کې الله اتفاق راولي، د علماو د عوامو د ټولو الله اتفاق راولي. الله هم د اختلافاتو نه وساتي، او دا وطن هم الله په قرآن او په سنت باندې آباد کړي. ستاسو دا ناسته خدای په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي. زمونږ ډېر محترم رور مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب دامت برکاتهم، هغه بیمار دی. ما ته خو هغه دعوت راکړو چې ته به خامخا ځې، او په ما ډېر زیات ګران دی مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب، هغه بیمار دی، غریب بیماری خوږ ده، کیدی شي سبا به راشي انشاءالله. دوی چې سبا به راځي انشاءالله، ماری خوږ ده، هغه ته هم دعا کوئ چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي، روغ صحتونه ورکړي، او ستاسو نه دې الله راضي شي. او د انتظامیي والا بالخصوص، دا پولیس والا یا نورو ادارو والا چې ستاسو د سیرت د جلسې کم حفاظت وکړو، کم خدمت وکړو، هغې ته دې الله د خیر او د برکت زندگی ورکړي. و آخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمین. جمع ټول یو ځل درود شریف وایه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.